स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तोसे टोल पर ठीक ठाक रो जोड़ी है। पर नई वीडियो की मंगा द क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व को पदी क्वेश्चन स्टेटमेंट दाते कि यो रेक्टेंगुलर फील्ड दे मंग सरा और दागी एरिया दा 252 स्क्वायर मीटर यानी यो मंग सरा यो रेक्टेंगुलर फील्ड दे और द दी चिकम एरिया दा 252 स्क्वायर मीटर यानी स्क्वायर मीटर ठीक है। दे गिवन इंफॉर्मेशन पे नोर दादी چې د دې چې کوم لینت دی هغه د دې ویت نه 9 میټره اوږد دی زیات دی. نو ګورئ سلیوشن کې که زه دلته ووایم چې let x be the width of this rectangular field نو بیا by دې statement چې 9 میټر د دې ویت نه دا زیات دی نو د دې به لینت موږ سره راشي چې x plus 9 یعنی دا لینت چې کوم دی دا x plus 9 میټر بشي او دلته چې کوم دی دا x. نو ګورئ ګیون پکې دا خبره هم ده چې د دې کوم څه ورته وایي ایریا ده هغه د 252 میټر سکویر میټر ټیک ده. اوس موږ ته پته ده چې دا ایریا جوړه شوې ده څه نه ده دا د ویت ملټیپلای لینت ځکه چې د ریکټینګولر فیلډ ایریا د لینت ملټیپلای ویت یا ویت ملټیپلای لینت برابر دی ټیک ده. خو ویت خو موږ سره ایکس دی او لینت موږ سره چې دی ایکس پلس 9 دی is equal to 252. ګورئ دا ایکس ایکس ملټیپلای کې ایکس سکویر بشي او دا ایکس او 9 چې ملټیپلای کې دا به 9x شي دا 52 به دې خوا راواړوئ نو دا به دلته کې پلس دی دلته کې به ماینس 252 شي is equal to دلته به 0 پاتې شي. ها اوس دا کوارډیټک ایکویشن دی دا موږ په فیکټرایزیشن سالو کولی شو. داسې دوه نمبرې به ګورو چې کله موږ هغه پلس کړو هغې نه راشي 9 یعنې د دې کویفیشنټ ایکس کویفیشنټ او ماغه دوه نمبرې چې کله موږ ملټیپلای کړو چې هغې نه موږ سره راشي څه راشي ماینس د دې او د دې ایکس سکویر کویفیشنټ ملټیپلیکیشن یعنې دلته 1 دی او دا چې ملټیپلای کړو نو ماینس 25 چې راشي ټیک ده. نو ګورئ داسې دوه نمبرې موږ سره دي یو 22 دی او یو 12 دی 2112 دا 2112 زه دلته کې ملټیپلای کوم چې دې نه همداسې راځي که نه ځکه چې 21 ماینس 12 زه دلته وکړم نو د دې نه 9 راځي دا خو کنفرم ده. 2112 چې زه ملټیپلای کړم 2 1 ځا 2 2 2 ځا 4 2 بیا یو دلته کې کراس ولګي 1 او بیا 2 2 1 2 ځا 2 نو 252 دا ترې رالو ټیک ده. ښه اوس به زموږ دا رف ورک شریف روان کړو. ښه نو هغه دوه نمبرې موږ دلته کې راوویستې یو 21 دی یو ماینس 12 دی نو دې 9x په ځای به زه ولیکم 21x ماینس 12x. نو ګورئ x سکویر په خپل ځای د دې 9 په ځای به زه 21x ماینس 12x بیا ماینس 252 is equal to 0. ګورئ د دې دواړو ټرمونو نه د اولاني چې کوم دواړه ټرمونه دې نه x کامن والی نو x پلس 21 به پاتې شي او د دې نه به واخلو موږ ماینس 12 کامن نو x پلس 21 به پاتې شي is equal to 0. ښه چې کوم دا ورک دی دا به هم زه صفا کوم میټاو به کومه نور ګورئ دلته کې د دې ټرم او د دې ټرم نه موږ اخیستی شو x ماینس x پلس 21 ته کامن اخیستی شو نو x پلس 21 چې ته کامن واخلی پاتې به شي x ماینس 12 x ماینس 12 او دلته به چې راشي از ایکول ټو 0. نو ګورئ د دوو ملټیپلیکیشنو په منځ کې پراډکټ دی او هغه یې 0 دی نو د دې مطلب دا دی چې یا خو دا x پلس 21 چې کوم دی دا 0 دی
او یا چې کوم دی دا x ماینس 12 دا شي 0 ګوره دا 0 نه دی، دا 0 دی ځکه ته کې ما بله خبره کولی اصل کې چې دې نه دا دې خو راوړم دا به ماینس شي x is equal to minus 21 او x څه شی دی دا موږ هسې چې دا ویت دی نو تاسو کې خیال وکئ ویت ډسټنس ریپرزینټ کوي او ډسټنس کله هم نیګیټیو نشي کېدی نو دلته موږ ویل چې دا چې کوم انسر موږ سره راوته دا زموږ د کار نه دی ځکه چې موږ معلوموو ډسټنس او انسر موږ سره نیګیټیو راوځي او موږ ته پته چې ډسټنس نیګیټیو نه دی نو بیا به دې بل له راشو اوس دا چې دې خو راواړوئ نو ایکس به شي پلس 12 او دا موږ سره راووتو چې ایکس موږ سره 12 دی اوس ویت خو موږ سره ایکس دی دلته موږ ویلي چې لیټ ایکس بي ویت نو بیا داسې کار دی چې دا شو 12 میټر او نیکسٹ ګیون کوېسچن کې هم دا دی او موږ هم دا لیکلي چې لینث از اکول ټو ایکس پلس 9 یا ویت پلس 9 نو لینث به موږ سره څه راشي چې دا ویت کم دی 12 میټر پلس 9 میټر نو 12 میټر او 9 میټر چې جمع کې څه راځي 21 میټر نو هغه لینث هم موږ معلوم کړو او چې کوم ویت هغه هم معلوم دواړه معلوم شو